Assalamu alaikum, students. This is Humayun Khan. Students, in our chapter respiration of class second year biology, we will discuss the second topic, and that is the human respiratory system. Human respiratory system باندې موږ خبرې کوو چې کوم د shortly HRS هم ویلې شي. دا هغه سیستم دی چې دا صرف او صرف زمونږ په هیومن باډي کې الله تعالی د ګیشیس ایکسچینج د پاره ډیولپ کړی دی او ډیزاین کړی دی. که تاسو وګورئ هر یو سیستم چې کوم دی هغه په ارګنز باندې موجود وي. یو سیستم داسې نشته چې پای کې سنگل ارګن موجود وي، کې کلیکشن اف ارګن وي. نو هیومن ریسپیریټری سیستم موږ داسې ډیفاین کوو چې اٹ از د کلیکشن اف ارګن that is responsible for breathing or respiration. یعنی هغه سیستم دی چې د دې په ذریعه باندې موږ اکسیجن د بهر انوایرمنټ نه خپل بوډي ته دننه کوو او د دې سیستم په ذریعه باندې د بوډي نه یو ټاکسیک ګیس کاربن ډای اکساید بهر ته ریلیز کوو. تاسو وګورئ نو دا سیستم زمونږ په بوډي کې په کوم پوزیشن باندې لګېدلی دی. نو د دې لپاره به تاسو دوه پوزیشن یاد ساتئ. همیشه که تاسو وګورئ نو د دې پوزیشن انټیریر دی، انټیریر پوزیشن دی. انټیریر مخامخ ته ویلی شي. تاسو وګورئ نو ستاسو ریسپیریټري سیستم د پوزې نه واخله تر د تاسو داسې لاین باندې راشئ، بالکل د میډ اف د باډي باندې راشئ، تاسو ته بالکل انټیریرلی مخامخ په سینه کې دا سیستم ملاویږي. نیمې حصې بره په سر کې دي، څه مرۍ کې دي او څه لاندې په چیسټ کیویټي کې موجود دي. کلیر ده؟ نو پوزیشن یې دا دی چې پوزیشن انټیریر دی، خو انټیریر پوزیشن په کم سایډ باندې دی؟ mid line of body, midline of human body, midline of human body. clear ده؟ شاته خو ډورسلی ځکه نشي کېدلی چې شاته طرف ته قدرت چې کوم دی strong muscle ایښی دی او د strong muscle نه علاوه چې کوم دی قدرت شاته spinal cord ډیزاین کړی چې کوم دی vertebral column دی. clear ده؟ اوس دا چې کوم HRS دی یعنی دا هیومن ریسپیریټري سیستم دی، نو دا on the basis of position دا په دوو حصو کې ډیوایډ شوی دی. یو ته ویلی شي اپر ریسپیریټري سیستم او بل ته ویلی شي لوور ریسپیریټري سیستم. اپر ریسپیریټري سیستم ته ایر پیسیج وی هم ویلی شي او په دې ایر پیسیج وی کې تاسو ماته وګورئ کم پارټس پکې انوالو دي. په دې کې اولنی چې کوم راځي نوز دی. نوز د بوډي په اپر پوزیشن باندې دی. د نوز نه شاته نالۍ تللی دي او هغه نالو ته ویلی شي نیزل کیویټي. هغه نیزل کیویټي شاته تالو ته غورځېدلي دي او هغه تالو ته ویلی شي فیرنګس او فیرنګس بیا ډایرکټلی اډجسټنټ دی د لیرنګس سره. تاسو ته په ډایګرام کې شو کوم ډایګرام تاسو ته ما ډرا کړی دی. نو اټس مین چې اپر ریسپیریټري سیستم چې کوم دی په نوز، په نیزل کیویټي، په فیرنګس او په لیرنګس باندې مشتمل دی. بعضې کتابونو دا لیکي چې د نیزل کیویټي سره چې کوم ساینسز دي، ساینسز هغه ساینسز هم د اپر ریسپیریټري سیستم حصه ده. نو 1 2 3 and 4 part of the respiratory system including in the upper respiratory system, while the 5 parts of the respiratory system comes in the position of lower respiratory system. چې هغه کې یو د ټریکیا چې څه ته موږ پښتو کې تورتړو وایو، دا پارټ دی. تاسو بالکل اکثر چې خلک زورو کې نو هغه ساین بندېږي چې کوم کې رنګز لګي دی، ډایګرام کې منشن دی. ټریکیا نه برونکای دي، برونکای نه بعد برونکیول دي، الویدای دي او لنګز دي. نو دا اپر او لوور تاسو پر ډایګرام کې وګورئ. اول زه شروعات کومه د اپر ریسپیریټري سیستم نه. په اپر ریسپیریټري سیستم کې اولنی پارټ چې کوم دی دیٹ از نوز. سپینګمه ده چې کوم تاسو ته په ډایګرام کې دا ښکاري. د دې نه علاوه دا نوز نه بعد تاسو دا نوز شاته
spaces ته کولاو شوي دي او هغه spaces second part دی د upper respiratory system which is called the nasal cavities دا ته موږ nasal cavities وایو دا یو پارت په موږ په دې سیستم کې ډیټیل سره ایکسپلین کوو ها نن به موږ په نوز باندې خبرې کوو په نوز باندې دا به زموږ لیکچر A second lecture به وي خو second lecture کې به part A وي nasal cavity نه بعد تاسو ته ملاویږي pharynx چې کوم د موږ station of the body وایو station دا area چې کوم تاسو ته ملاویږي this is called the pharynx چې کوم ځای کې ما dots کو لګول this is called the pharynx which is the third part of the upper respiratory system ستموږ تالو وایو تالو د تالو نه ښکته به straight away تاسو دلته یو structure ملاویږي which is a butterfly shaped structure and پای کې دننه خپل thread like structures موجود دي او موږ بیا ځان له ډسکس کوو او دې ته ویلی شي sound box یا this is called the larynx which is the fourth part of the respiratory system upper respiratory system نو دا پوزیشن ځان سره بالکل یاد ساتئ تاسو ته پوزیشن پته وي کلیر ده فرست نوز دی بیا نیزل کیویټیز دي بیا فارینکس دی او بیا بس لارینکس دی د لارینکس نه ښکته ډایرکټ چې تاسو کوم پوزیشن وینئ چې کوم پوزیشن لاندې میکزیمم په چیسټ کیویټي کې موجود دی په چیسټ کیویټي کې موجود دی اینڈ او هغې کې فرست پارټ چې کوم موږ ته ښکاري this is called the trachea دا فرست پارټ دی د lower respiratory system trachea trachea لاندې راغلی ده او لاندې دوو پیپونو ته ډیوایډ شوی دی یو پیپ یو لنګ ته تللی دی او بل پیپ بل لنګ ته تللی دی او لنګس ته موږ پیپړې وایو and these are called the bronchi these are called the bronchi which is the second part of the lower respiratory system دین علاوه که تاسو وګورئ نو دا برونکای سب پایپس ته ډیوایډ شوي دي او هغه سب پایپ د برونکای نه لږ شان ډایمیټر کې واړه دي which is called the third part of the lower respiratory system and that is called the bronchioles او bronchioles بیا تاسو وګورئ tiny sac like structure ته انټر شوي دي چې هغې ته مونږ ear sacs وایو and that ear sacs are also the part of lower respiratory system which is called alveoli or finally the bronchioles of the alveoli na ګل چاپیره muscles layer تاو دي membrane تاو دي چې هغه membrane چې کوم دي هغې balloon shape structure جوړ کړي دي which is collectively called lungs which is the fifth part of the lower respiratory system now students مونږ به یو پارت چې کوم د دې سیستم دی دا مونږ په سیکنډ ایئر بایولوژي کې به په ډیټیل سره ایکسپلین کوو نو ځکه به زمونږ دا لیکچر چې کوم دی دا به سب پارت ته وړي پارت A پارت B پارت C پورې به دا مونږ ایکسټینډ کوو یو پارت به مونږ ایکسپلین کوو اوس زمونږ بریف ډسکشن چې کله مونږ کوو کنه بریف ډسکشن نو هغه مونږ افر ریسپایریټری سیستم باندې کو چې کله دا ختم کو نو بیا به مونږ لوور ریسپایریټری سیستم طرف ته ځو اوس که تاسو وګورئ څومره چې پارټس دي که اپر ریسپایریټری سیستم کې دي او که لوور ریسپایریټری سیستم کې دي په دې خبره باندې ځان پوهه کوي چې ټول ریسپایریټری سیستم چې کوم دی ټول ریسپایریټری سیستم دا به انټرنلی چا لاین کړی وي دې کې به انټرنلی دننه طرف ته به پروپرلی لایننګ موجود وي او هغه لایننګ به د چا وي اینډ هغه لایننګ به میوکس ممبرین کړی وي میوکس ممبرین په میوکس باندې مخکې خبرې کوو چې دا میوکس څنګه جوړ دی دې کې څه دي او د فنکشن څه دی په دې ریسپایریټري سیستم کې نو څومره د نوز نه والا تر د الویلای پورې دننه انټرنل سټرکچرز چې کوم دي دا به چا لاین کړی وي دا به لاین کړی وي میوکس ممبرین اکثر ایم سی کیوز کې تپوس وکړي وایي د ریسپایریټري سیستم انټرنل لایننګ کوم ممبرین جوړ کړی دی نو اکثر ماشومانو ته پته نه وي بلکې دا یاد ساتئ چې دا میوکس ممبرین کلیر ده اچھا که تاسو دې خو وګورئ نو موږ پروپر شروعات کوو د upper respiratory system na upper respiratory system تاسو نو چې د ایر پیسیج وی ویل شي ایر پیسیج وی ته ځکه ویل شي چې دا connected interconnected tubes دي او هاي لکه فور ایگزامپل تاسو ګور دا یو ټیوب دی دا ورپسې بل ټیوب دی دا بل ټیوب دی
دغه شان یو بل پسې end to end attached tube دي او هغه یو لاره جوړه کړې یو پیسج جوړ کړی ځکه ورته ایر پیسج ویلی شي. ایر ورته ځکه وایي چې په دې لاره باندې اکسیجن ځي او کاربن ډای اکساید واپس راوځي. دا به چالو کېږي د کوم ځای نه د دې پوزیشن دی او کوم ځای پورې ایکسټینډ شوی د نوز نه به ځي د لارینګس پورې. نو اټس مینه چې نوز دی بیا نیزل کیویټیز دي بیا ورپسې فیرنګس دی او اینډ کې ورپسې لارینګس دی. اوس د دې اپر ریسپایریټري سیستم که تاسو وګورئ د اپر ریسپایریټري سیستم چې کوم دی د دې میکزیمم پورشن چې کوم دی دا په هیډ ریجن کې ملاویږي موږ ته. کلیر ده؟ نو د دې رول څه دی؟ د دې رول دا دی چې دا د بهر نه اکسیجن د بهر انوایرمنټ نه اکسیجن چېرته وړي؟ لنګس ته وړي. او د ټریکیا نه ځکه چې تاسو وګورئ نو اپر ریسپایریټري سیستم چې کوم اخرنی پارت دی لیرینګس هغه د ټریکیا سره کنیکټډ دی. نو د ټریکیا نه کاربن ډای اکساید اخلي او چېرته وباسي؟ بهر انوایرمنټ ته وباسي. نو دا رول ځان سره د اپر ریسپایریټري سیستم یاد ساتئ. اوس په اپر ریسپایریټري سیستم کې موږ سره نوز چې کوم دی فرست پارت دی په دې باندې موږ خبرې کوو لږ شان ډیټیل کې به پوینټ ډسکس کوو. نوز this is called the external part of the respiratory system. که کله MCQs راشي چې بهر انوایرمنټ ته زموږ د ریسپایریټري سیستم کوم یو پارت ایکسپوز دی چې هغه انوایرمنټ سره ډایرکټ کنیکټډ دی تاسو به وایئ چې دا نوز دی. ځکه نوز ته تاسو په خپله باندې وګورئ چې د بهر انوایرمنټ سره کنیکټډ دی. صحیح شولو؟ د نوز شیپ ما ډرا کړی دی دا نوز. نو د نوز دا شیپ چې کوم دی دا ډېر امپورټنټ پوینټ دی زموږ په دې بک کې منشن کړی دی. د نوز دا شیپ همیشه په دریو څیزونو باندې ډیپندنټ دی. بعضې خلکو سپینګما وړه وي د بعضې خلکو سپینګمه لږه خوره وي د بعضې خلکو سپینګمه داسې نیغه راوتې وي. نو هغه ملټیپل شیپس دي د نوز. نو هغه نوز شیپ په دریو څیزونو باندې ډیپندنټ دی په اتاماید بون باندې په کارټیلیج باندې او په فایبروپیټي ټیشوز باندې مشتمل دی. که تاسو وګورئ اتاماید بون څه دی؟ دا اتاماید بون دا داسې اډوکی دی که نه داسې اډوکی چې دا اصل کې د سکل زموږ چې کومه کوپړۍ ده سکل د هغې ټایپ دی یا د هغې پارټ دی. او دا اتاماید بون د سپینګمې چې کوم لاندې طرف دی لکه دا سپینګمه زه اوچته کړم چې اوچته کړم نو لاندې به ما ته بون ملاویږي هغې ته اتاماید بون ویلی شو. دا سپینګمه په کوم اډو کې پرته ده د پاسه دا سپینګمه په اتاماید بون د پاسه پرته ده. خو دا اډوکې د سپینګمې اډوکې نه دی دا اډوکې بلکې د سکل د کوپړۍ اډوکې دی. او دا اډوکې څه کار کوي؟ د دې اتاماید بون کار دا دی چې دا سپریټ کوي برین د چا نه؟ د نیزل کیویټیز نه. چې برین او نیزل کیویټیز چې کوم دي دا خپل منځ کې یو ځای نه شي دا د هغې په منځ کې یو سپریشن پوینټ دی اتاماید بون. نو د کومو خلکو اتاماید بون چې لږ شان غټ وي جینیټیکلي د هغه پوزه لږه بار ته راوتې وي. د کومو خلکو چې اتاماید بون داسې کولاو وي نو د هغه سپینګمه خوره وي. خو د دې نه علاوه کارټیلیج که تاسو وګورئ نو زموږ دا سپینګمه نه ده زموږ دا سپینګمه ربړ دی چې دا مونږ هر طرف ته تاوو نو د دې دا ټپ چې کوم دی دا تاویږي. دې کوم د الله تعالی یو راز دی. هغه راز پکې دا دی چې تاسو وګورئ نو بینګه مسلم مونږ سجدې له ځو چې کله مونږ سجده لګو نو زمونږ پوزه اول په ځمکه باندې لګي دا پوزه درد نه کوي دا پوزه لکه کمپریس شي دننه طرف ته نو دا د کارټیلیج کمال دی. ټیک ده؟ نو دا د کوم کارټیلیج نه جوړه ده؟ د فلیکسیبل کارټیلیج نه جوړه ده. او هغه فلیکسیبل کارټیلیج په هر سپینګمه کې خپل مقدار کې موجود وي. او هغه فلیکسیبل کارټیلیج د MCQs لپاره یاد ساتئ هغه هایلین کارټیلیج دی. هایلین کارټیلیج دی. دا هایلین کارټیلیج د سپینګمو په دې ځایونو باندې لګېدلی وي چې دا کوم بره ټپس دي دا هایلین کارټیلیج د سپینګمو په دې ځایونو باندې لګېدلی. کلیر ده؟ اوس د دې سپینګمو نه علاوه که تاسو وګورئ د سپینګمو دا چې کوم سکن ده سکن نو دا لیټ سپوز دا د نوز سکن ده دا د نوز سکن ده. د نوز په دې سکن کې دننه پیټي ټیشوز پراته وي پیټي ټیشوز وي. او هغه پیټي ټیشوز که د چا کم وي نو سپینګمه به لږه راغونډه وي او که هغه پیټي ټیشوز دا چربي لږه سیواري وي نو بیا به د پوزې شیپ هم لږ شان ایکسپینډډ وي. نو هغه پیټي ټیشوز څه شي دی دا هغه اویلي دي اویلز دي. تاسو خیال وکړئ سهار چې تاسو راپاڅئ نو ستاسو دا سپینګمې دا غاړې دا غوړې وي. دا ولې غوړې وي؟ ځکه چې دا فایبرو پیټي ټیشوز موجود دي. نو فایبري پیټي ټیشوز چې کوم دي دا اصل کې دا د چا څه سراونډ کړي دي؟ سراونډډ د نوز چې کومه ده هغې سراونډ کړې ده او بیلو د نوز سکن به وي. ښه بیلو د نوز
سکین دا یو امپورټنت پوینټ نو که سبا د نسوک ته پوښتنه کوي چې د نوز شیپ په څو سټرکچر باندې ډیپندنت تاسو به توای چې په ایتاماید بون باندې په کارټیلیج باندې او په فایبرو پیټی ټیشوز باندې اوس کله د نوز منګه انټرنل سټرکچر وګور دا سپینګ مزر حواله ما او د برنس لاندې نه سټډي کما نو په دې کې اولنی څه دی نوسترل دی چې ته منګه وایو د ټو opening in the nose. The two opening in the nose is called nostril. دا nostril که تاسو وګورئ دوه سوري دي دا دوه سوري دي او دا دوه سوري چې کوم دي دا د اوټر انوایرمنټ سره چې کوم زمونږ بهر فضا ده د هغې سره ډایرکټلی څه دي کنیکټډ دي یعنی تاسو که وګورئ تاسو مختلف پرفیومز د نوسترل په ذریعه باندې دننه سک کوئ او هغه فیل کوئ اوټر انوایرمنټ سره ډایرکټلی کنیکټډ دی تاسو هر یو سیس چې کوم دی په نوسترل باندې بوی کوئ که نه بوی کوئ یعنی د سمیل چې کوم سنسیشن دی هغه تاسو په نوسترلز باندې اخلئ دا دوه نوسترل چې کوم دي د دوه نوسترل یو نوسترل دا دی او بل نوسترل دا دی دا دوه نوسترل چا ډیوایډ کړي په منځ کې په دې ډیوایډ کړي دي یو اډوکي د سپینګمې په دې منځ کې یو اډوکی دی چې هغې ته ویلی شي نیزل بون هغه نیزل بون ته موږ وومر هم وایو سکالډ وومر بون اوس دا وومر بون چې کوم دی دا سپټا په تور باندې کار کوي یعنې دې دواړه نوسترل د یو بل نه څه کړي دي هغه جدا کړي دي خو که تاسو وګورئ دا نوسترل که بیک سایډ ته تاسو لاړ شئ د نوسترل بیک سایډ ته نو په فیشل ریجن کې ډیپ ان د فیس شاته نالۍ دي او هغه نالۍ بیا ډایرکټ د فیرنګ سره کنیکټډ دي چې هغې ته موږ وایو د نیزل کیویټیز نو اصل کې که تاسو وګورئ دا څه شیز دي دا امټي سپیسز دي empty spaces in the back of nose empty spaces in the back of nose which is called the nasal cavities نالۍ دي ښه نالۍ دي چې کله موږ ساه واخلو نو د نوسترل نه پاس شي او نیزل کیویټیز ته انټر شي او دا نیزل کیویټي په دې کې دننه انټرنلی څه پراته دي د دې غاړو ته د دې چې کومې غاړې دي هغه غاړو ته انټرنلی میوکس ممبرین لګېدلی دی میوکس ممبرین او ورسره په دغه میوکس ممبرین کې سیلیا موجود ده سیلیا چې په هغې باندې موږ اوس دغه د ځان له خبرې کوو کلیر ده اچھا اوس که تاسو وګورئ نو په نیزل کیویټي کې دننه میوکس دی او هیرز دي هیرز ویښته دي دا تور تور ویښته که تاسو بیا دننه لاړ شئ ښه دا ویښته خو بیا د نوسترل په حصه کې راځي د نیزل کیویټي په حصه کې نه راځي د نیزل کیویټي په حصه کې چې کوم دی میوکس ممبرین راځي دا هیرز چې کوم دي دا هیرز زموږ په دې سپینګمه کې ولې لګېدلي دي د دې هم بعضې خلک چې کوم دی دا هیرز ریموف کوي د دې ریموف کول نه پکار بلکې تاسو وګورئ د بهر نه چې کله موږ ساه اخلو نو دې کې ډسټ پارټیکل وي نو هغه ډسټ پارټیکل دا ویښته ټریپ کوي نو دا یو ښه خبره ده چې هغه ډسټ پارټیکل زموږ دننه طرف ته نه پرېږدي اوس خبره کوم په میوکس باندې میوکس څه شی دی میوکس اصل کې دا ویسکس فلویډ دی ویسکس فلویډ دی د دې ویسکس فلویډ کمپوزیشن دا دی چې په دې کې 90% واټر وي 90% واټر وي د دې نه علاوه پکې یو سبسټانس وي وچ از کالډ میوسین او میوسین په ظاهره باندې ګلایکوپروټین نیچر وي او ګلایکوپروټین تاسو ته الریډي پته ده چې یو سټیکی کنجوګیټډ مالیکیول دی او د دې نه علاوه په دې کې مختلف سالټس وي او د دې نه علاوه په دې کې مختلف ډیډ ډبلیو بي سي هم موجود وي نو دا د میوکس څه دی کمپوزیشن دی اوس دا میوکس جوړی څوک دا په دې نیزل کیویټي کې دننه چې کوم اپیتیلیل سیل دی هغه اپیتیلیل سیل موډیفاید فارم کې موجود دي او هغه موډیفاید فارم ته موږ څه وایو موډیفاید اپیتیلیل فارم ته ګابلیټ سیلز وایو نو اصل کې دا میوکس سیکریټ کوي څوک سیکریټ کوي ګابلیټ سیل سیکریټ کوي نو دې ګابلیټ سیل ته اکثر ایم سی کیوز کې تاسو کې چې میوکس سیکریټینګ سیلز دا په باډي کې کم سیلز دي نو هغه ګابلیټ سیلز دي ګابلیټ سیلز او ګابلیټ سیل موډیفاید اپیتیلیل سیلز دې ته ویلی شي میوکس سیکریټري سیلز اوس که دا میوکس او دا سیلیا موږ لږه انډرسټینډ کړو داسې کار به موږ وکړو چې دا کومه نیزل کیویټي نه د نیزل کیویټي دا ایریا چې کومه دا ایریا تاسو ګورئ دا ایریا د دې ایریا نه به زه یو سیګمنټ راوالم او هغه سیګمنټ دا دی الریډي تاسو ته ما ډرا کړی دی دا د نیزل کیویټي یو سیګمنټ دی
د نزل کیویټي سیګمنټ دی ایریا ته ویل شي بیسمنټ ممبرین. دا په مایکروسکوپ باندې زه ویژوالایز کوم نو دا بیسمنټ ممبرین مونږ ته دا ښکاره شي بیسمنټ ممبرین. صحیح شلو؟ دا بیسمنټ ممبرین دی. په دې بیسمنټ ممبرین د پاسه باندې څه لګېدلي دي؟ This is called the basement membrane. دا basement membrane nasal cavity inner lining طرف ته دی ښه basement membrane. اوس په دې basement membrane باندې څه موجود دي؟ په دې باندې special cells موجود دي which is called the columnar epithelial cells, which is called the column shaped epithelial cells, which is called the column shaped epithelial cells. او هغه ته موږ وایو columnar epithelial cells. It's called the columnar epithelial cells. Columnar epithelial cells دي. او دا columnar epithelial cell د دې څه کار دا څه پته شته؟ دا سایت ورکوي چاله ورکوي سیلیا له provide site for attachment of cilia. cilia attach کول د پاره ځان سره هغه له سایت ورکوي هغه له ځای ورکوي چې cilia ته ما پسې attach یعنی cilia په columnar cell باندې برا attach. نو cilia په دې پوزیشن باندې attach وي. تاسو وګورئ cilia په دې پوزیشن باندې attach وي. دا cilia او cilia به کوم طرف ته وي تاسو پته شته؟ cilia به تاسو د ډایګرام ته راشي دې سایډ ته به نه وي بلکې دا cilia به دې سایډ ته ځای په ځای پرته وي داسې په پرته وي. نو چې کوم ډسټ راځي هغه هم ټریپ کوي چې کوم اکسیجن ننوځي نو دا به هم لږ شان ګرمۍ وارم اپ کوي به او د اکسیجن چې کوم راځي نو دا ډرای فارم کې دا به لږ موئسچرایز کوي چیرې سموث ګیشز ایکسچینج وشي. کلیر ده؟ نو دا پاسه تاسو ته ملاويږي cilia. That's called the momentary structure which is called cilia. او د دې columnar epithelial cell په منځ کې داسې لږ شان diameter غټ cells موجود وي diameter غټ cells and this cells is known as goblet cells. دا هم د columnar epithelial cell یو modified وي خپل function ته which is called the goblet cells. او تاسو ته ما ویل چې goblet cell څه کار کوي؟ د goblet cell کار دی mucus synthesis او mucus جوړوي نو mucus به بهر ته څه کوي؟ ریلیز کوي. دا میوکس په چیرته ځي تاسو پته شته؟ دا میوکس د چې کله دا میوکس ریلیز کوي کنه نو دا میوکس دې سایډ ته ځي لاندې نه راځي. دا میوکس په ځي او دا میوکس په بره د سیلیا د پاسه باندې یو لیر جوړوي او چپکاو کیږي به داسې میوکس نو میوکس په د سیلیا د پاسه چپکاو کیږي. It's called mucus. نو چې کله د بهر نه بیا پیتوجن راځي نو میوکس خو لیکوډ دی په دې لیکوډ کې به څه کېږي؟ ټریپ کېږي. او تاسو ته پته شته چې په دې نیزل کیویټیز کې یا لاندې ټریکیا فارنکس هالریس کې دا میوکس چې کوم دی دا داسې موومنټ کوي داسې موومنټ کوي. داسې موومنټ د څه د وجې کوي؟ تاسو ته پته شته د سیلیا په بیسل باډي باندې اټیچ ده نو دا سیلیا داسې اپ اینډ ډاونز موومنټ کوي بیټینګ موومنټ کوي سیلیا. چې سیلیا بیټینګ موومنټ کوي د سیلیا بیټینګ موومنټ په باندې میوکس هم خوځي نو دغه موومنټ ته هم ویلی شي څه ویلی شي؟ ciliatory movement. او د دې موومنټ په وجه باندې چې کله ډسټ ریموو کیږي نو هغه ریموول ته ویلی شي ciliary clearance. That is called ciliary clearance. نو اکثر چې موږ هغه انټوشه وګورو په هغه انټوشه کې چې کوم بهر چې کوم ویسټ یا کوم چې ډسټ پارټیکل ټریپ شوي سولر فارم هغه بهر ته وځي د اوبو په شکل کې نو هغې ته ویلی شي سیلیري کلیرنس. اکثر چې کله موږ له انټوشه راځو زموږ دا سپینګمې تخنیږي هغه ولې تخنیږي ځکه چې دا میوکس ممبرین لږ شان بهر ته شي دا سیل یې اړخي نو هلته چې کوم هغه سنسري نروز دي هغه اریټیټ کېږي. نو دې په وجه باندې د میوکس کار دی ډسټ ټریپ کول اکسیجن موئسچرایز کول اکسیجن وارم اپ کول. نو دا the first part of the respiratory system دی which is called nose. سوال موږ په upper respiratory system کې بل پارت ډسکس کو and that is called the pharynx and larynx. موږ په nasal cavities باندې خبرې وکړې چې nasal cavity ځان له پارت کنسیډر کېږي بلکې بعض ځینو کې nasal cavity is considered the part of the nose. نو سوال به سره بیا موږ په بل لیکچر کې
لور ريسبيراتوري سيستم او د اغاز نه فارنکس او لارنکس باندې هم ډسکشن وکړو. کلیر ده؟ ثانک یو.